بسم الله الرحمن الرحيم. باب الصلح، باب التبرع بالصلح والتوكيل به. خجي تروس بوري خپل صلح کول دغه بیانو. اوس صلح کی اوس چې بل چا لپاره صلح کی دغه بیان کی. لانجر یوسف او هدایت دا یوسف د بار ز صلح کوما. یوسف باندې کې مې پیسې راځي خپل ډ کوما تبرع کوما. یا یوسف ما وکیل جوړ کې لکه وکیل شزما لپاره صلح وکا. نو تر اوسه پورې د خپل د صلح بیان وغه اصل وا. اوس چې بل څوک کوي تبرعا یا وکالتن دغه صلح بیان کوي دا فرع ده. نور خبر اسانه ده وکشي. باب التبرع دا باب دی په بیان د دې چې سړی تبرع کی په مدعا علیه باندې به صلح وغه د بار صلح مدعی سره وکي. او توکیل به معنی د توکل له او وکالت قبول کی بصلح باندې د بل شانه الک زب سار بر وکیل چم صلح به وکم. قال قدری مولا فرمای ومن وکل رجلا بصلح عنه فصالحه الاكبر وګری ای سب باندې هدایت داوا وکړه چې ستاده کم کور دې د ازما دې تاسو پیږئ کور صورت دلته ما جوړوي. یوسف باندې هدایت د قتل داوا وکړه. مزلاله ما هدایت ما ته یوسف ویل چې لال شیا رسول اور سره وکړه پیسې را باندې کی دي خدا داوا پری دي. نو ما د یوسف د پاره هدایت سره صلح وکړه. پوه شئ په دې باندې مثلا به 1 لک روپۍ مې صلح وکړه. نو اوس دا 1 لک روپۍ چې دي کنه دا په وکیل مې نه لازمیږي. دا به لازمیږي بچا موکل باندې. حق وکیل باقاعده ضامن جوړ شي بس به بیل خبره ده. او که تاسو نور الحمدلله پویږي مخکې قصې کړې دي کدا سی وایو چې هغه عقد وکیل وکي چې هغه کې د عقد حقوق وکیل تراجی کیږي. نو که دغه شان عقد وی وکیل مصالح جوړ شوی کی ګوره به حقوق شاته راجی کیږي وکیل ته. او کوم عقد چې داسي چې وکیل وکي حقوق پکې موکل ته راجی کیږي. لکه اوس چې ما مثال کې ویل قتل والا نو هغه به تور صلح وکیل وکي حقوق بچاته راجی کیږي موکل ته. لکه دلته موږ پیسې په موکل لازم کړی. نور قصه کو ګوره ومن وکل رجلا څوک چې جوړ کی یو څوک چې وکیل جوړ کی یو سره بالصلح یان هو چې صلح زمانه بار وکا فصالحه او فصالح هغه وکیل صلح وکي لم يلزم الوکیل نه لازمیږي په وکیل باندې ما هغه پیسې صالحه هغه شی صالح عنه وکیل چې صلح کړي دا غینه پکم وکیل نه پکم به صلح کړي هغه په وکیل باندې نه لازمیږي. ها که ضامن جوړ شي به له مسله ده الا يضمنه مگر دا کړه دغه پیسو ضامن جوړ شي. بهرحال والمال لازم للموکل دا مال بلازمیږي علی الموکل په چا بلازمیږي. صلح موکل لپاره وکړه 1 لک روپۍ باندې مدعی به د موکل نه 1 لک روپۍ وصولي وکیل نه لم په معنا د اعلی دیګه. وتاویل هذه المساله ما ته لګو غره چې د صلح پیسې به په وکیل نه لازمیږي لکه یسپا د صلح پیسې به په موکل لازمیږي. دا د هغه عقد خبره کو چې هلته حقوق رجع وکیل ته نه موکل ته کیږي. لکه اور پسې ووره وي وتاويل هذه المسألة إذا كان صلح دال چې کله صلح اندم العمد وي هدایت داود قتل عمد کړي سبانی او ما ته وکیل صلح را لو کې 1 لک روپۍ به ورک ما دي پری دي. دلته دا صلح دا کنه چې دي کې رجع ماته نه موکل ته کیږي وکیل ته نه. او یا هدایت داو کې پیسې باندې 50,000 روپۍ دي او ما ته یې سپوي وکیل جوړ شه 500 روپۍ باندې راضی کا ما ویل سیدا ما هدایت سره خبر وکړه چې 500 روپۍ بدر کیو بس پریدا د ویل ټیک د دې صورت کې مولوی صاحب د بقې 500 روپۍ چې پاتې شولې دا په وکیل نه موکل باندې لازمي او ته وګوره. او کان صلح یا صلح شي علی بعض ما دا په بعضی هغه پیسو باندې یدعي کوم چې مدعي دا وکړي من بیان کې من الدین د دین نه وجه سره لانه اسقاط محض. مولوی صاحب دې صلح کې هوته اسقاط کوي څه کوي اصل کې قتل په صورت کې قتل او د بریدي روپۍ تیلی نو اسقاط د موکل نه کیږي د وکیل نه موکل نه دغه 500 روپو دا به کړي 500 به بریدي 500 ته علي اسقاط د 500 یو کو کنه نه چانه وکیږي موکل لگا. فكان الوكيل فيه سفيرا ومعبرا وکیل بګی ته سفیر او معبر دی.
فلا ضمان علیه په وکیل باندې به زمان نوي فلا ضمان علیه وکیل باندې به زمان نوي کل وکیل بن نکاح لکه وکیل بن نکاح چې نکاح وکي نو مہر په وکیل لازمي کی کوم وکیل باندې دا موږ مخکې ویلو کنه وکیل باندې لازمي کی که زمين جوړ شي نو به بد زمان راځي خو د کفالت په وجه پر راځي الا يضمنه مگر دا کړه د غمال زمين جوړ شي لانه حينئذ ځکه زمان په صورت کې هوا دا وکیل چې مؤاخذون د مؤاخذه کیږي بیعقد زمان په وجه لا بیعقد صلح په وجه تاسو پوه شئ اوس کده سي صلح وکي توجه چې هغه صلح رجعه بيد کیږي نو بيه کې حقوق رجعه وکیل ته کیږي به وسراشه هدایت چې په یوسف باندې د کور دا وکړه لکه دا ستاسو کم کور دی د ازما دی یوسف باندې ویل چې یار صلح ور سره وکا لس لک روپۍ به ورکم پریمی دي ما ویل چې ټیک د زلاړم هدایت ته می ویل چې لکه د سړي سره صلح وکا او لس لک روپۍ به درکو دی ویل ټیک ده نو اوس ولې چې د صلح حیثیت خو د بې لري کستاسو ذهن کې چا حیثیت دی د بې او بې کې حقوق ورجه چاته کیږي وکیل ته نو کوم لس لک روپۍ به تور صلح مقرر شو هدایت به ما نه واړي که زمين جوړ شوی موکو نه ما یسب نه ځکه دا خو بیا ده کومه اما اذا كان الصلح عن مال بمال کوري پری خودلو بمال لس لک روپۍ براکه فهو بمنزله البيع دا په منزله د بيع فيرجع الحقوق الى الوكيل رجد حقوق بوکیل تکیږي فيكون المطالب نو وی با هغه څوک د چانه چې مطالبه کیږي بالمال د مال اب څوک هو الوکیل وکیل بي مطالب به وکیل وي دون الموکل موکل بنوي قال قدري مولا فرمای وان صالح عنه رجل بغیر امره وس یوسف باندې هدایت داوا کړی دا او بغیر د یوسف د حکم نظر صلح د هدایت سره کوم د دې څلور صورتونه جوړیږي انتهي آسان دي ښه پدې کې اول صورت دا دی چې هدایت ته ملک داوا دې بکړی دا کنه ویاو مړه 100 روپۍ بز خپل درکم خپل بز داوا دې پرې د وای سیدا نو دا صلح د یوسف د امر نه غیر زکوم بهم ټیک دا او د 100 روپۍ په مال لازمي کی دا تشه تبرو کوم د مدعا علی سره وګورئ وان صالح كصلح وكيان هو د مدعا علیه رجل یو سړی مثلا زید یوسف نو کم بغیر امره غره امرم نه کړي فهو على اربعه وجوه څه صورت جوړیږي اول بلکې پنځه جوړیږي صدا قدرت کې څلور دی او صاحب د هدايت بیان کړي مجموعي تور پنځه دي قدرت کې څلور دي ان صالح کشر صلح ورلو کی دا فضولی بمال بمال باندې الک هدایت زر بدر کم وزمینه ور سره څه شي زر بو زمینه مدسی وایا زر بو ما پیسو مانیو کی ور سره سم شي زمینم شي نو تم صلح تام شولا ولی الک صلح ولی تام شولا یسب خو خبرم نه دی یا هغه خو د نه دی ویلی ماره پر رسول هوا کا یار وې دی کې خدای یسب نه د مدعا علیه نه اسقاط کیږي حق ته ساقطي کی که خپل ساقطي هم ټیک دو کبه دی یو خزر یو سری سره خلع کوي خپل خاون سره خلع کوي د سی وایا او بل کسرا شي د خزر طرف دی خاون ته لو 100 روپۍ بځ در کم لس لک روپۍ بځ در کم د خزر بری دا وې ټیک ده پرې خو دلنه خلع وشو کوونه شو خزر ته نقصان خو نشته خاصم خلع کې لګیوا دلته مغنه حق یوسف خو به خوشاله چې حق رانه لري کی بس کار وشو خبري کوي اوره لان الحاصل ذك حاصل للمدعى عليه يوسف تمدعى عليه ليس ند الا البراءه مگر صرف براءت وشو خبري شو وفي حقها او د براءت په حق کې قانون دادي چا معنی چې د حق داوه شوی اغه ځان بری کی او قبل څو کوشش وکي او دا بری کی ټول ټکی او فی حق او بحق د برات کی اجنبی او مدعا علیه دا سوادی فصلح نو صلاحیت لري دا اجنبی سره اصیلن چې دا اصل شی وای اصل ځان جوړ کو داو په یوسف شوی دا زبر او زم هدایت ته صلح در سره کوم 100 روپۍ به زدر کم زی زامین یم بس به کې اصل شوم وس چې اصل شوم به سی په ماشي نو صلاحیت لري چې دا اصل شی بدی کی اذا بدي صلح کی اذا زمينه داله چکله زمينم جوړ شي کل فضولی بالخلع لکه فضولی په خلع کی قسم وکړه اذا زمين البدل کله چې زمين د بدل جوړ شي خوند بارا پیسې بز در کم خسي سره خلع وکا ويكون متبرعا به د دې دوه صورت دي کی سب ماته نه ویلي چې مار بار صلح وکا نو دا کمی روپۍ چې ما هدایت له بتور رسول ورکړي دا تشه تبرع ده
زه یوسف نه نشم غوښتلی ضمانت کفالت کې هم دا وکنه یو سړی چا نه کفیل جوړ شي او امر یې ورته نه کړی هغه ته به روي او که ما ته یوسف ویلي و چې هلکه خو صلی الله علیه وکړه 1000 روپۍ ورکړه مثلا به مې وکړه بیا به تیالم برحال مسله دا هم ده یوسف هدایت دا وکړي په یوسف باندې د کور کنه او صلح علما وکړه خپلو پیسو باندې دغه کور به چا ته پاتې یا به یوسف ته پاتې داسې نه چې کور زه وهلم چې هلکه صلح مې کړې ده بس کور ما له راکوه ويكون متبرعا دا مصالح به متبرع حسابيږي په علل مدعا علیه باندې کما لو تبرع بقضاء الدين لکه یو سړی چې تبرع کی بقضاء الدين مثلا د هدایت یوسف له قرضه ورکړي او زی ورله ادا کما بغیر د امر نه به ته وخته شمه بخلاف ما اذا كان بخلاف دا صورت کې چې کله دا صلح حبيب امر د مدعا علی په امر باندې ولا يكون لهذا تاسو په شری هغه صورت کې به رجوع کوي خدا کم کور باندې دا وشوي و دا بچای دا مدعی ته پاتې شنو ولا يكون لهذا المصالح او نبوي دغه مصالح د بارا اجنبي د بارا شيء من المدعا مدعا کور نبي سم د تنور کوي زه تبرع وکړه وانما ذلك للذي دا مدعا کور بوي دا کسبار في يدي چا بلاس کړي دا وچ په شوي دا لان تصحيحه ذکر رسول الله منګه بچته ور صحیح کړل اسقاط باندې چې به دې مدعي خپل داوا ساقط کړه او دغه شی مدعي ته پرې خودو تسید دې په طریقې د اسقاط دا ولا فرق في هذا بينما دې مسله کې فرق نشته کوم مسله چې وشوله ما بین دې کې چې کله دې یوسف اقرار کړي چې او حق دې رباني دې مدعي اقرار کړي او منکر یا انکار کړي ټول حکم یو شانو یو صورت شو کنه دویم وكذلك اذا قال صالحتك على الف هذا ولا عبد هذا زمان پکې وانلی هدایت دا وکړي په سب زه هدایت تم چاله کزه د سره رسول حکم زما بدی ضرور بو دا پکې ونه مچ ضرور بو باندې کول صورت داو زه سره رسول حکم بزر بو زی زامینیم پوه شوي کنه او وسوي زه سره رسول حکم زما بدی ضرور بو زما بدی غلام زمان ممان پکې نشته خو به سو نسبت چاته کی ځانته فرق باندې پوه شوي ندی کوم حکم دار رسول حوش ولا پیسې بچا لازم شولې پر مصالح اجنبي باندې وكذلك اذا قال کله چې د فضولی وای صالحتک ذات رسول حکم مدعي على الف زما بدی ضرور في هذه دا اول عبد يزما دا غلام هذا دا نو صح سيد دا صلح ولزم او بلازم شلو بدی مصالح اجنبي باندې تسلیم او چې د غزر روپي او توسپاري یا د غلام مسپاري لانه لما اضافه هر کله چې د مصالح دی اجنبي اضافت د پیسو کی اضافت یو کو د غسل حي الى مال نفسه خپل پیسو ته فقد التزم نو د بزان لازم کړل چې تسلیم او چې د غزر روپي د غلام بسپاري فصح صلح سي شو تو صورت وشو دو دریم وكذلك لو قال 1000 وسلمها اول صورت دا توجه قدري مساله ده ضربو معنی صلحكم زامن دریم صورت زما پدی ضرور په در سره صلح حکم زما پدی غلام صلح حکم دریم صورت په ضرور په در سره صلح حکم اول پشان شو زمان په کنالی اول پشان نشو ها ډایرک پیسې ورکی علم دې کنه نظر روپۍ زما دا ونه وای دریم پشان نه دی زر روپو معنی او زمانی په ما اول پشان هم نه دی ها دریم صورت شو څه مطلب زر روپۍ باقاعده ورم کی نه رسې په زم سیده وكذلك دغه شان صلح سيد لو قال كشري دا فزولي وي على 1000 صلح در سر بزربو کوما وسلمها ورتوي سپاريهم لان التسليم اليه زكا مدعي پیسې سپارل يوجب سلامت العوض له دا ثابتي واجبي چې و سالم شو مدعي ته چې مدعي ته و سالم شو وفيتم العقد عقد تام شنو صلح پورا شو لحصول مقصوده زكا مقصود مدعي حاصل شو څو صورت شو لگا څلورم ولو قال صالحتك على 1000 دا راغونه بدل له الکه هدایت تا سره رسول حکومت مدعي بزر روپي زی زمانه لم دا ونه وي زما دا زر روپي دا ونه وي او ور اداي کی دریم صورت دغم نه بس صرف بزر روپو رسول حکومت پوه شوي پی تا سره رسول حکومت بزر روپي بس دی صورت کې با مدعا علیه چې دی کنه د چا د طرف چې صلح کوي دغه په اجازه موقوفي کاغه اجازه ورکو صلح به صحیح شي چې او به بزر روپۍ هم پاغه لازمي شي او که اجازه ورنکو بس به صلح
نه صحیح کېږي ځکه دا خو پیسې په هغه باندې لازمي هغه به پرې راځي یا به پرې نه وي هغه رضا پکې ضروري ده داسې مثال دی لکه یو سړی چې د چا مبیا د چا سامان خرڅوي د هغه د اجازت نه غیر موږ چې ورته بیې د فضولي وایو دلته حکم څه دی که مالک اجازت ورکړو صحیح ده که نه به ولو قال صالحتك تأثر صلحكم على 1000 بزر روپۍ فالعقد موقوف عقد موقوف فإن اجازه المدعى عليه اجازت ورکو اجازه جائز بشي ولزمه الالف او زر روپۍ په مدعى عليه باندې لازمي شي وإن لم يجوز که جائز اجازت ور جائز نه کړله بطل باطل بشي لأن الاصل في العقد ځکه اصل باغ کې انما هو المدعى عليه اصل باقت کې څوک دی مدعى عليه دی دغه اجازت ضروری دی الک هغه ولی اصل لزکه دفع د خصومت هم دغه نه کیږي کنه صلح کی هم دغه مقصود وي لأن دفع الخصومت حاصل ذکر دفع د خصومت حاصلېږي له مدعى عليه تا الا ان الفضولي چې دی يسير اصيلا بواسطه اضافه الزمان الى نفسه بي فضولي ال اصل جوړیږي چې نسبت د زمان ځان ته وکیدل ته کړي خپل پیسو ته نسبت وکي پیسې ادا کی ځان ضامن جوړ کیدای کړی دي نه دي الا ان الفضولي چې يسير اصيل ګرځي بواسطه اضافه الزمان فواسطه د اضافه د زمان الى نفسه تا فاذا لم يضف کله چې نسبت ونکړو د پیسو نسبت ونکړو د زمان ځان ته کله چې نسبت ونکړو د زمان ځان ته بقي عاقدا به د عاقد پاتې شو خود جهاد د مدعى عليه من جهه المطلوب جهاد د مطلوب څوک دی مدعى عليه فيتوقف دا صلح موقوف على اجازته د مطلوب د مدعى عليه په اجازت باندې پوه شوي به څه صورت شو پنځم صورت د هدايه مولا ذکر کړي قال ووجه اخر ان يقول صالحتك على هذه الالف او على هذا العبد ولم ينسبه الى نفسه برو ګورئ زلال شم هدایت داوا کړی په یوسف زلال شم فضولی هدایت ته وې متعین شی ورته یاد کما بدی کتاب در سره صلح حکم دا څنګه ما چې زما کتاب زی زامن اصورتم نه اور ادای کما هم نه او دا څه شی چې متعین کیږي لکه کتاب یا متعین غلام په غلام دغه غلام باندې زما غلام نه یم دغه غلام در سره صلح کوم پوه شوي کنه یا بل کوم سامان ورته یاد کوم چې دغه سره صلح کوم پوهیږي اوس حکم سره واوره او جن اخر يقول دا فضولي وي صالحتك لك تاثر صلح حکومه على هذه الالف بدغ ضربو متعینی کی ورته ما څه ویل چې متعین نه متعین کیږي دا ټکی واپس کوي خو صرف دا وي اغه ضربو معنی او على هذا لب یا باغه غلام باندې متعینیږي او دا ونه وای چې زما ضروري ولم ينسبه الى نفسي ځان ته نسبت ونه کی ځکه کزان ته نسبت کو به خودویم صورت جوړ شو کنه یار لانه لما عينه للتسليم صار شارطا سلامته له دا صلح هم ټیک ده ولې د چې کله وته هغه بدل د صلح متعین کو دغه ضروري دغه غلام نو شرط ولګولو چې دا بتا د ایواز بتا ته صحیح سپارل شي نو بس صلح پورا شو هغه مقصود حاصل شونه لانه لما عينه هر کله چې دی فضولي متعین کو دی مدعی ته دغه شی لما عين کله چې متعین کو دی فضولي هو دغه شی للتسلیم د پاره صار شارطا دا وګرځیدلو شرط لګون کې سلامت وو چلکا مدعی ته بس سالم دغه شی بس سالم سپاری له مدعی ته فیتم لنددار صلح بتام شي بقوله د بقول سره پوه شي به ولو استحق ولو استحق العبد او وجد به عيبا فرده فلا سبيل له على المصالح امق غلام ما هدایت تورکو هغه کې وروتلو یا غلام د عبد الوهاب وروتلو بل چا مستقبل څوک مستحق را لې نو مستحق دا غلام د هدایت نه وړلو یا عیب پکې وروته ما ته هدایت واپس کوله کدا عالم دا غلام دی والا دې صورت کې ما معنی بل څور کول نه دی لازم ځکه ما ته دا متعین کړو دا در کومه امي وته ور کړو نور چې خمان دی یاد کړي نه پوهیږي به ما زمانه خسته ما شرط لګول دا در کومه خو مې ور کو خو نه لي ولو استحق کچری مستحق روت له غلام او وجد یا موجود شبهه په دې غلام کې
او وجد یی امندل مدعی به بدی غلام کې به فردو نو به واپس کړلو فلا سبیل له نتلار نشته مدعی ته علی المصالح چې د اجنبي مصالح باندې ورشي لانه ذکر مصالح چې التزم د بزان لازم کړي و ایفا چې زب وفا کوم ادایګي بکوما من محل بعینه د معین محل نه خو ما وکړله ولم يلتزم شيئا سوا بل شي بزان ما لازم کړي نو فإن سلم المحل له کله چې سالم شو محل له مدعی ته تم صلح او تسالم ملاو شو کنه یا فإن سلم ويم ټکیږي چې کله وسپارلو المحل محل لغه غلام له مدعی ته تم صلح صلح شوله پر شوله خو سلیمه ټیک دی که سالمو سالم سلیمه دی کنه فإن سلم المحل کچری دا محل سالم وو له مدعی ته بس تم صلح وإن لم يسلم او کچری سالم نو عیب پکیو د بل چا شو لم يرجع مدعی رجوع نشي کول علیه په مصالح باندې بشین دی وشم بخلاف ما اذا صالح على دراهم مسماتا وزمنها ودفع ثم استحقت او وجدها زيوف حيث يرجع عليه لانه جاء نفسه وسيله ها په خلاف دغه صورت کې چاله غزر ربو معنی صلح حکم زب زامین میما ادویم صورتو ابه روپۍ ورکړلې هغه کوټه وی ما ته واپس کړلې نو بنوري ورکوما ولی زه خو زامین د ضرور بو جوړ شوی مده کراو هغه ما ورنکړلې نو پیږي پی بخلاف ما اذا صالح كذا فزولي صلح وكاله دراهم بدراهم معنی مسماتن یا مسماتن صفتم جوړیږي دا سي دراهم چې متعین وي مسماتن وضمنها او ورسره سم جوړ شو ثم سوره جوړ شو دویم ودفعها او به وتور کړل ثم استحقت به د دراهم څوک مستحق وروتلو حق جوړ شولې دا چا او وجد یا مدعی مندل دا دراهم ضیوفو حيث يرجو رجوع بکلی په مصالح معنی لانه جعل دي مصالح ګرځولې د نفس او خپل ځان اصیل په حق د زمان کې ویلو کړه د زمين یمه ولهذا يجبر ول التسليم دغه وجه د جبرم کې ځکه ځان د زمين جوړ کړي اسپاري به وتا فاذا لم يسلم له کله چې فاذا لم يسلم بيدلتا يسلم نه دي فاذا لم يسلم هر کله چې پیسې سالم نه شولې له مدعیتا ما هغه شي سلمه دلته وسلمي فاذا لم يسلم کله چې سالم نشو له مدعیتا ما هغه شي سلم کوم چې د مصالح سپارله هو هغه شي کوم سپارله سالم نشو یې پکراله نو يرجو علی باغ برجو کوي به بدل بتر نه غواړي